आमाल की इस्लाह करम से कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई चाची पे मां बांधे यो ज़ुल दुरूद शरीफ हुईल रब ज़ुल जलाल बा पद बांधे लस रहमतुन नाजिल। नो मंगो तासु टोल हुजूर सलाम शौक मोहब्बत सर हर वक्त पले जबे पे दुरूद शरीफ बांधे लमदे साथ वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी। नन ज़मून टॉपिक د مسلمانانو عروج او زوال چې مسلمانانو له په تاریخ د اسلام موږ تاسو وګورو مسلمانانو یو دور تیر کړی دی هغه د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور نه راواله د صحابه کرامو بعد صحابه کرامو نه پس زموږ اسلاف تابعین تبع تابعین او بیا د وخت لوی سپهسالاران او حکمرانان نو تاریخ د اسلام د مسلمانانو د عروج نه ډک دی خو سوا کې بیا مسلمانان د زوال طرف تم تللی دی وجه سوا چې کله مسلمانان عروج حاصلو او په ترقۍ باندې په ټول په دنیا باندې حکومت کو زموږ استاسو سلطنت زموږ استاسو وړاندې دي او بیا سو وجه چې مسلمانان एकदम په زوال باندې شو او بیا خاص کر نن دور مطابق چې نن کوم ځای مسلمان دی د ذلت او رسوایی سره مخ دی نو د دې اسباب څه دي وجه څه ده نو انشاءالله مختصر وخت کې مونږ بیانول غواړو چې د مسلمانانو عروج او زوال وجه څه نو نن سبا دور کې کوم مونږ تاسو وګورو زه به لږ مخکې لاړ شم هلاکوهان نوم به تاسو اورېدلی وي د هلاکوهان یو لور و یو ځل بهر رووتله څه ګوري چې مسلمانانو یو عالم دی او هغه مسلمانانو ته وعظ نصیحت ګیر چاپېره ته خلک راتو دي هغه لور د خپل فوج ماتحت وایي چې دا څه کوي ورته وایي دا د مسلمانانو عالم دی مسلمان وعظ نصیحت کوي او وزیرانو هغه خپل فوج ته امر وکړه چې دا راولې ما چې کله هغه عالم راوستو نو هغه عالم نه تپوس کوي چې تا ته پته چې الله وغواړي چاله فتح ورکوي الله څوک وغواړي هغه غالب کوي څوک وغواړي هغه مغلوب کوي نو ګوره مونږ له الله فتح راکړه مونږ یې په تاسو باندې غالب کو مسلمانان یې مغلوبه کړل نو هغه عالم ورله ډېر ښایسته جواب ورکړ او ورته وایي چې تا به کله خلکه شپونکې چې کله ګډې سره نو د ګډو سه یو سپی مځي اوس هغه سپی څه دپاره یا د ګډو خوراک دپاره نه سپی دې دپاره چېرته دا ګډې پردي شپول ته وړي پردي فصل ته وړي لاره اخوا دېخوا شي نو دا سپی ورپسې ورځي دا خپله ریول طرف ته راغونډوي وي دغه صاحب زموږ مثال هم دی مونږ مسلمانان د الله جل جلاله دین هم پرېښودو د الله نظام هم پرېښودو د الله شریعت هم پرېښودو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړلې تعلیمات او طور طریقې هم پرېښودې ځکه تاسو په مونږ باندې غالب شئ او چې کله مونږ د اله العالمین احکامات خپل کړ او په دین اسلام باندې په صحیح معنو کې تک شروع کو او شریعت هم خپل کو د اسلام نظام هم خپل کو بیا به تاسو په مونږ باندې غالب نشئ نو د مسلمانانو د عروج او د زوال فلسفه او د مسلمان سبب همدغه دی چې کله مسلمانان دین طرف ته متوجه مسلمانانو شریعت په خپل ځان باندې نافذ کړو مسلمانانو اسلام سره محبت او قرآن سره محبت او الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم سره محبت او مسلمانانو په دنیا باندې عروج کړی مسلمانانو ترقی او مسلمانانو حکمرانی او سلطنت قائم کړي او چې کله مسلمانان د دین نه بیزار شو د دین نه لرې شو قرآن نه لرې شو نو بیا مسلمانان چې ذلت او رسوایی سره مخ او وجه هم دا د مونږ او تاسو مخکې امتیان تیر شوي دي رب ذوالجلال فرمایي ضربت علیهم الذله والمسکنه رب ذوالجلال فرمایي په دې یهودیانو دا چې کوم ځای کې مې په دې باندې به ذلت او محتاجي وي وجه څه وه نو وجه دا وه ذلک بما عصوا وکانو یعتدون وجه دا وه چې دوی د اله العالمین نافرمانی وکړه د خپل نبی نافرمانی وکړه وکانو یا ته دوی تجاوز کوونکي یکفرون بآیات الله ویقتلون النبیین د الله جل جلاله په آیاتونو باندې کفر وکړو انبیا کرام قتل شهیدان کړل مونږ تاسو کې دا عمل نشته مونږ قرآن باندې عمل نه کوو قرآن کوم څیز منع کړی مونږ هغې نه منې کوو قرآن کوم څیز امر کړی مونږ هغه نه کوو
مونږ باقاعده رب ذوالجلال سره زمونږ ستاسو هر وخت اعلان جنګ رب ذوالجلال فرمایي سود مه کوئ مونږ تاسو سود کوو مونږ تاسو ظلم کوو مونږ تاسو زیاتی کوو مو ته پردی حق وو نو د مسلمانانو مې د زوال سبب د دین نه لرې کېدل نن مونږ تاسو چې او مونږ تاسو دین سره محبت لرو مونږ تاسو څومره محبت لرو دین مونږ څومره پیراکارو علامه اقبال رحمت الله علیه زمونږ ترجمانی کړو نن مونږ و چې مونږ هر څه وکړل علامه اقبال رحمت الله علیه شکوہ کی صفحے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے اور نوع انسان کو غلامی سے چڑھایا ہم نے تیری کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم علامه اقبال رحمت الله علیه زموږ ترجمانی کړو چې مونږ د الہ العالمین قرآن هم سینې سره مونږ حرم شریف مباد کو مونږ عمرې لمزو حجونو لمزو مونږ چې دی دا الہ العالمین مخلوقات چې غلامین آزاد کړل او مونږ چې دی د دې سرزمین نه او د دې دهر د دې ځمکې نه باطل هم مټو کړی خو بیا چې کله په جواب شکوہ کې فرمایي نو بیا علامه اقبال رحمت الله علیه فرمایي چې سب ہے دهر سے باطل کو مٹایا کس نے اور نوع انسان کو غلامی سے چڑھایا کس نے علامه اقبال رحمت الله بیا جواب شکوہ کې دا جواب بیا فرمایي چې هغه خو ستاسو ابا او اجداد تاسو څه وکړل نو مونږ هم نن دا دعوه کوو چې مونږ دین دپاره ډېر څه وکړو مونږ اسلام دپاره ډېر څه وکړو مونږ تاسو یو اختر بل اختر یا یو جمعه بل جمعه مونځ ادا کړو ای به ډېر خلک او مونځ ګزار مونږ تاسو څومره د مونځ پابند د الله یو حکم هم پوره کړو مونږ تاسو څومره ظلم غیبت درو مونږ تاسو په مخ د ځمکه چې کم ګناه د مونږ تاسو مونږ تاسو سوشل میډیا څومره وخت ورکړو په ګنټو ناستو مونږ چاته رب ذوالجلال 15 وخته مونځ جمع سره ادا نه کړو نو وجه دغه د مسلمانانو د ذلت او د رسوایۍ چې کله مسلمانان دین طرف ته متوجه نو رب ذوالجلال دوی له عروج ورکړي او چې کله مسلمانان د دین نه لرې شو قرآن یې پرېښودو د قرآن احکامات یې پرېښودو او په اغیارو کې خپل چې دی د ترقۍ راز وکته چې مونږ مغرب غونته کې شو مونږ به ترقي ومونو مونږ د بل چا غونته کې شو ترقي ومونو نو دغه وجه چې مسلمانان چې دي د ذلت او رسوایۍ سره نه مونږ سره موقع شته چې مونږ تاسو د الہ العالمین دین طرف ته متوجه شو اللہ جلانے سے پہلے یہ ضرور دیکھا کہ جس کام کے لیے آپ کشتیاں جلا رہے وہ کام اس قابل بھی ہے کہ نہیں وی کله چې کشتۍ سوځې نو ضرور دا ګوره چې زه دا کم کار دپاره کشتۍ سوځوم دا کار دومره اهم هم دی که نه هسې کشتۍ سوځ کشتۍ چا سوځولی طارق بن زیاد رحمت الله علیه سوځولی څه دپاره د دین اسلام سربلند دی چې کله په سپین باندې ور داخل شو کشتۍ وسوځو خپل فوج ته مخاطب شو چې نن ورځ به یا سپین فتح کوي د اسلام جنډه به بلندیږي او یا به موږ تاسو شهیدان کیږو نو بیا هغه مسلمانانو جذبه وه چې بله لار ورسره نه وه چې یا اسلام دپاره قرباني شو یا اسلام جنډه بلند دی هغه سپین مسلمانانو فتح کو 800 سال حکومت نن موږ تاسو کشتۍ سوځو څه دپاره موږ تاسو موبایل کې لګیو یا نور عباسیات کې لګیو یا په نورو لاره ګمراهۍ کې لګیو نو موږ کشتۍ سوځو یو کار دپاره بل کار قرباني کوو خو دا نه ګورو چې دا کم کار زه قرباني کوم دا اهم دی که نه دا کم کومه دا اهم مونږ تاسو د مونځ ټیم مونږ تاسو چې دی بل څه کې لګیو نو مونږ تاسو مونځ قرباني کو دنیایي کار نو د کشتو سوځولو نه مخکې انسان سوچ وکړي چې آیا زه کشتۍ سوځوم چې کم کار اهم دی نو مونږ تاسو ته رب ذوالجلال یو قانون او قاعده ایښودی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو د الله جل جلاله پر رسۍ باندې یعنی د الله جل په دین باندې منګولې ولګوئ او تاسو تفریق کې مه اوسئ تاسو جدا کېږئ مه تاسو ټول یو موټی اوسئ نو زموږ او ستاسو که موږ تاسو اوس هم غواړو نن موږ تاسو خپل حالات وګورو نن دور کې چې تیار پسونو په موږ باندې بارانونو شو غلې تباه شوې د دې نه مخکې زلزلې شوې سیلابونه شو مخکې د کرونا وبا شو قسمه قسم آفتونه مصیبتونه وخت په وخت په موږ تاسو خو موږ تاسو چرې هم دا سوچ ونه کړو چې آیا زموږ ستاسو د ذلت او د رسوایۍ دا دومره چې د الله د طرفه راځي یو انسان به ده وایي چې ما څه هر څه شته ما ته رزق هم میلاویږي ما ته دولت هم شته زما آل اولاد هم شته زما زندگی خو یاد لرئ الہ العالمین چې کله چا نه ناراضه شي نو ضروري نه ده چې د هغه نه مال دولت والي ضروري نه ده چې د هغه نه آل اولاد والي ضروري نه ده چې د هغه نه بنګلې او ګاړي والي
کله چې الہ العالمین د چا ناراضه شي د ده نه د سجدو توفیق غواړي رب ذوالجلال بیا د له توفیق نه ورکړي چې دی ماته سجده او قرآن کې رب فرمایي ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم چې تاسو د هغه خلکو غونته کې مه کېږئ چې هغوی الله جل جلاله هیر نو الله هیر که څه مطلب الله څوک هیروي نه فانساهم انفسهم به دوی خپل ځانونه هیر کړه اولئک هم الفاسقون پس دغه کسان چې دا فاسق نو رب ذوالجلال موږ له اوس هم مقرره کړي موږ تاسو اوس هم وخت شته چې موږ تاسو د خپل ذلت او د رسوایۍ اسباب ولټو موږ تاسو محتاج ولیو موږ تاسو نن در په در ولې ګرځو موږ د هر چا کوڅې ته ولې ودرېږو ځکه موږ د هغه رب در پرېښی دی چې کومې ټولې دنیا له ورکړي موږ چېرته خپله محتاجي رب ته وړاندې نه کړه موږ چېرته خپلې محتاجۍ فریاد رب ته ونه کړو موږ ورته دا دواړه لاسونه کچکول نه کړل موږ تاسو خپل رب نه ونه غوښته چې موږ تاسو خپل رب ته دعا وکړو رب نه وغواړو جړه وکړو فریاد وکړو رب ذوالجلال فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم رب ذوالجلال تر هغې پورې د یو قوم حالات نه بدلی تر څو چې دا قوم را پاسېدلي نه خپل حالات خپله بدل کړي نو هر څه زموږ ستاسو په محنت زموږ ستاسو په کوشش او مین وجه موږ تاسو د الله دین طرف ته متوجه شو د الله عبادت د الله ریاضت د الله احکامات اوس یو سړی وایي د الله دین ته متوجه شپه ورځ عبادت رب موږ نه غواړي د زاهدانو د تصوف د امامانو د اولیو کار چې هغوی شپه ورځ د رب ذوالجلال په ذکر په عبادت کې رب ذوالجلال موږ نه غواړي خپل احکامات چې کوم احکامات مې د باندې فرض کړي دي هغه په صحیح وخت کې ادا کړه کوم څیزونه مې د حلال کړي دي حلال ګڼه کوم نه مې حرام کړي دي د حرامو نه اجتناب کوم دا د رب ذوالجلال بندگی ده د رب ذوالجلال عبادت موږ تاسو باندې رب مونځ فرض کړي اول موږ تاسو د رب د لوی حکم فرمانبرداري نه کوو موږ تاسو چې په موږ باندې حکمران ظالم دی موږ خپله په ځان باندې ظلم راځئ چې خپل حالات خپله بدل کو خپل ځان ته سوچ وکړو ټیک ته موږ تاسو سوشل میډیا استعمالو الکترونیک میډیا استعمالو خپل معاملات په هم چې خو دې سره سره به دین طرف ته راځو د دین فهم به هم زده کوو چې قرآن مونږ ته څه وایي قرآن رب ذوالجلال رالیږلی دی چې قرآن کې مونږ تاسو ته رب څه فرمایي یو ډېره ښایسته واقعه ذکر کېږي یو مور خپل بچی چې دی دا بهر ملک ته ولیږه او هغه بچي به میاشت په میاشت د مور له یو چټۍ رالیږله خط پرې رالیږه خو مور یې چې ده دا انپړه وه په چټۍ باندې نه پوهېده چې په دې چټۍ کې خو دومره پوهېده چې دا زما د بچي د طرفه ده نو هغه به یې ښکل کړو په سترګو باندې به ولېږه وخت تېرېدلو میاشتو نه کلونه شوه مور بیماره شو میاشت په میاشتو بچي چټۍ رالیږی مور به په دراز کې ایښودله مور بیماره شوه تکلیف کې شوه پیسې ورسره نه وي حتی چې د هغې مرګ واقع شو هغه وفات شو چې کله خلکو هر څه نه فارغه شو کور ته تلاشي وه هغه دراز یې کولو کې چې په هغې کې چټۍ وي نو چې هغه چټۍ راواخ چې هغې کې به دغه بچی هره میاشت مور له پیسې رالیږلې خو مور خو انپړه وه پوهېده نه چې په دې چټۍ کې ماته سیف یې په سترګو باندې ایږدلو او ښکلوله به چې دا زما د زوی چټۍ ده نور هغه چټۍ باندې پوهېدله نه نو چې پوهېدله نه د هغې د مرګ سبب جوړ شو ځکه چې علاج دپاره پیسې نن سبا زمونږ او ستاسو هم دا مونږ قرآن سینې سم لګو مونږ او تاسو قرآن ښکلو مونږ او تاسو قرآن په سترګو باندې برکت دپاره مونږ او تاسو قرآن خپل دکان کې ختم هم کړو صورت یاسین د برکت دپاره وو په مصیبت کې وو مړو ته وو قرآن مونږ او تاسو منوم خو د قرآن احکامات نه خپلو د قرآن نظام نه خپلو تر څو چې مونږ او تاسو د قرآن نظام نه خپل کړی د قرآن احکامات هم په خپل ځان باندې نه لګو تر هغې پورې زموږ او ستاسو حالات نشي بدل نو وجه دا د مسلمانانو د ذلت او د رسوایۍ چې موږ او تاسو د دین نه لرو هر انسان چې کله دین ته متوجه شي خپل هم په خپل ځان باندې دین اپلای کړي او هر انسان خپل ځان باندې مکلف خپل بچیم په دین باندې روان کړي خپل اهل و عیال خپل مال پاک کړي خپل جامه پاک کړي خپل معاشره پاک کړي نو چې خپل کور پاک کړي یو خاندان به پاک شي چې یو خاندان پاک شي د یو خاندان او بل خاندان چې هر یو کس خپل ځان پاک خپل ځان دین طرف ته توجه کړي او معاشره چې د امن او د سکون ګهواره وګرځي او هغه وخت لرې نه دی چې کله مسلمانان دین طرف ته متوجه شي نو بیا رب ذوالجلال د مسلمانانو مدد هم کوي د مسلمان سوالونه هم قبلوي نو موږ تاسو خپل رب طرف ته متوجه شو د خپل رب
په صحیح معنو کې چې کوم نظام یې رالیږلی، کوم قرآن یې رالیږلی، کوم رب زدا حضور علیه الصلاة والسلام تعلیمات یې په هغې باندې مکمل عمل پیره شو. د حضور علیه السلام سنت خپل کو د هغې په مقابله کې د اغیارو طور طریقې چې دي دا پرېږدو. انشاءالله امید دی رب ذوالجلال به دا حالات زموږ بدل کړي. نن چې مسلمان کوم ذلت په هر ملک کې کوم ځای کې مسلمان کو، کشمیر دی، فلسطین دی، عراق دی، شام دی، کوم ځای کې اسلامي ممالک دي، خو یا خو په عیاشو کې سر دي او کو عیاشي نه ده نو یا په ذلت او رسوایۍ کې سر دي. نو دا حالات په زموږ هله بدلیږي چې موږ او تاسو خاص کر نوجوانان چې موږ او تاسو خپل دین طرف ته متوجه شو، ځکه نوجوان چې دی دا د دین سرمایه ده. او صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به فرمایل کو یو قوم له بغیر د جنگ نه شکست ورکول غواړي د هغوی په نوجوانانو کې فحاشي پیل وکړه. صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه به فرمایل کو یو قوم له بغیر د جنگ نه شکست ورکول غواړي د هغوی په نوجوانانو کې فحاشي پیل وکړه. نن زموږ ستاسو موږ د قوم نوجوان چې دی هغه په عیاشۍ باندې سر دی، په فحاشۍ باندې سر دی. اته د دین سمج نه راځي، د دین بوج نه راځي، هغه لا د دین د فرضي احکاماتو نه خبر نه دی او باید چې داسې پکې چې هغه به لا د مونځ د فرایضو واجباتو نه د رکاتونو نه به هم خبر. موږ تاسو کوم طرف ته روان؟ رب عزوجل موږ تاسو ټول نیکان کې راځئ چې خپل تقدیر او خپل زندگی خپله بدله کو او د الله العالمین طرف ته متوجه